د ګجرات یو ملګري ټلیفون کړی و په دې باره کې چې د لواطت باید یو لږ مختصر بیان ته وکړي. لواطت کې قسم حدیثونه و ډېر زیات راغلي دي، وعیدونه زیات راغلي دي. مختصر ډول باندې یو څه حدیثونه زه تاسو ته بیان کړم. دا لواطت چې کوم دی، دا لواطت نن سبا ورته بچه‌بازي هم وایي، هلک بازي هم ورته وایي. دا اصل کې د لوط علیه السلام د قوم نه دا خبر را شروع شوې ده ان تر اوسه پورې. لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام وراره. لوط علیه السلام په قوم کې یو څو خصلتونه و چې نن سبا دغه خصلتونه په عام مسلمانانو کې خاص کر په پښتنو او په پنجابیانو کې دا راغلي دي خصلتونه. یو خصلت هغه دا و د لوط علیه السلام په قوم کې چې ژره خریله، دا د وخت دا را پیښه ده. د قوم د لوط علیه السلام شیطان ورته راغی، هغه داسې ورته وویل چې دا کار وکړه، باندې کار شروع کړي. نن سبا دا په پښتنو په عام مسلمانانو کې دا سته. دویم دا خصلت دا پښتو چرګان وی جنګوله، دا هم د لوط علیه السلام د قوم دا خصلت و چې چرګان وی جنګول. نن سبا پښتنو او پنجابیانو کې دا سته. دریم خصلت یې دا و چې دا تڼۍ وي نه دي، لکه نن سبا ځوانان چې کوم دي بعضې تڼۍ خلاصې کړي چې ځان ته بدماشان وایي. دا بدماشي نه ده، اصل کې بدماشي هغه دا ده چې د الله دپاره بدماشي وکړي، د الله د دین کې بدماشي وکړي، الله د دین خدمت وکړي. دا اصل کې بادري ده. نو تړۍ ایله کې ده. او څلورم بد خصلت چې کوم و چې خداوند متعال ذکر کړی دی، چې خداوند متعال په قرآن مجید کې ذکر هغه دا و چې دوی به هلک بازي او بچه بازي او لواطت به کوي. خداوند متعال په دې باره کې الله خداوند متعال په قرآن مجید کې وایي اتأتون الذکران من العالمین، یعنی تاسو مساوات اللواطت کوئ، آیا تاسو بچه بازی کوئ، هلک بازی کوئ. او بیا خداوند متعال قوم لوط ته څه جزا ورکړله؟ دغه خلق له چې دا بچه بازی یې کوله یا هلکتوب یې کوئ، هلک بچه بازی و دا لواطت. نو خداوند متعال فرمایي فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجیل منضود. جبرائیل علیه السلام ته وویل چې پورته که په وزر کې پورته کړل اسمان خواته، د پاسه یې راکړله لاندې، او بیا د ډبرو باران هم ورباندې وکړي. دا دوی څه سوله؟ سزا سوله. نن سبا چې کوم ده، نن سبا عامه دا بیخي زیاته سوې ده، تر زنا نه لواطت دا زیات سوی ده نن سبا. ولې ځکه زنا دپاره چې کوم خلک مثابت زنا کې یو څه لږ بیره وي د زنانه سره چې زنا کوي، کله موبایل باندې اول بالفرض خدای نه خسته نعوذ بالله رابطه ونیسي، بیا د شپې پټه دغه سره شروع سي، بیا مثلا بیره د دې هم وي چې حمل به وسي، میندوارې به سي، د نورو داسې هم بیره وي. اما دا بچه بازي او د هلکتوب په دې کې دا بیرې دا نه وي. دا څه شي دی؟ بس ملګرتیا ده، ملګرتیا کې خبره تېره کړي، ملګری مې دی، بس ملګرتیا کې خبره تېره کړي. نو د لوط علیه السلام د قوم نه دا خبر را پیښ ده. صرف دا نه ده چې هلک سره مثال په طور ته ده. نن سبا بارونه دا هم وایي، شعرونه دغه شعر پیښ کړي د رحمان با سپینه ښکلې مخ ته په کتو کې ګناه نشته چې په زړه کې د څه عیب نه وي رحمانه، دا هم تېر کړي درته. دونې کافر دی، د زړونو د زړه دی مکمل د ګناه او د ګوزو مکمل ډک دی، هسې په خوله باندې دا خبره کوي. نو لواطت دا نه دی چې خامخا ته نعوذ بالله لواطت وکړه، بلکې لواطت په درې قسمه دی. یو دا دی، وروسته بیا ورته وایم انشاءالله په مختصر الفاظ سره، چې هلک ته صرف ګورې او خبرې ورسره کوي، دا یو قسم لواطت. دویم دا دی چې یا لاس وروړي یا یې په غېږ کې نیسي، مچې ځینې اخلي، دا دویم قسم لواطت. او دریم قسم لواطت دا دی چې مکمل ته نعوذ بالله لواطت ورسره وکړي، د شاده خوا ورته راسي، دا دریم قسم لواطت. دا درې سره په قوم لوط د لوط علیه السلام په قوم کې موجود وله. خداوند متعال دا جزا ورکړله، دا جزا الله ورکړله. نو د دې حدیثونه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو څو حدیث به درته ووایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د لوط علیه السلام د قوم کار څوک کوي هغه ملعون دی، د الله لعنت ورباندې وي، د الله څه وي؟ لعنت ورباندې وي څوک چې دا کار کوي. او حتی ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي څلور داسې خلق دي چې کله دی سهار راولاړېږم د الله په قهر او په غضب اخته وي، او کله چې ماښام کېږي په ده باندې هم الله ځینې ناراضه وي، الله ورته په قهر وي، الله ورته په غصه وي، الله ځینې ناراضه وي. یو په هغو کې هغه دی چې سړی د ښځې څه کوي؟ مشابهت کوي.
د ښځې لباس کوي، د ښځې جامه کوي، د ښځې ویښتان جوړوي. او دویم هغه ښځه چې هغه د نر لباس کوي، د نر شکل کوي، دا یې دوه. او دریم هغه کس الله ورته په قهر وي، الله ورته غصه وي، الله په نظر د رحمت نه ورته ګوري. دریم هغه دی چې د جانور سره څه کوي؟ زنا کوي، د جانورو سره. او څلورم دا کس دی چې هغه څه کوي؟ د الوکانو سره څه کوي؟ لواطت کوي. دا څلور خلک چې دي الله ورته په قهر وي، الله ورته په غصه وي، الله ورته په نظر د رحمت نه ورته ګوري. او د دې حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وعن قریبه ده، دا یو صحابي دی، وعن قریبه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې به یو ټولګی پیدا سي چې هغه به څه وي؟ لواطت کوونکي به وي، لواطت به کوي. او بیا وایي دا لواطت وایي په درې قسمه دی. په دا درو سورو کې څه دی لواطت شامل دی؟ یو هغه دی لکه مخکې ما ورته وویله چې هلک صورت ته ګوري، د هلک شکل ته ګوري، صرف مجلس ورسره کوي، ګپ شپ ورسره لګوي، دا یو. او دویم هغه دی چې هغه لاس پر لاس، غاړه په غاړه او غیږ په غیږ وي ورسره، دا یې دویم. او دریم هغه دی چې هغه بد فعل ورسره کوي. دا درې سره په لواطت کې څه دي؟ شامل دي. درو سره ته به الله څه ورکوي؟ جزا او عذاب ورکوي. نو ځکه اولیاء کرام فرمایي وایي زنانه سره کښېنستل دا دونې په سړي باندې بد اثر نه کوي لکه د هلک سره چې ناست دی. دا په سړي باندې ډېر بد اثر کوي، یعنې سړی ډېر ژر خرابوي. یو ځای هلک ناست دی مثال په طور، بل ځای انجلۍ ناست دی، انجلۍ سړی دوی نه خرابوي لکه هلک سړی څه کوي؟ ګناه ته څه کوي؟ برابروي. ځکه ما مخکې درته وویل په هغه کې دونې وارخطایي نه وي، په هغه کې دونې وارخطایي نه وي، په هغه کې دونې مثال په طور وهم و ترس نه وي لکه زنانه کې. شرعا جزا څه ده؟ څوک چې په دې کار باندې اخته وي څه سزا ده په شریعت کې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دواړه دې مړه سي، فاعل او مفعول دا دواړه دې څه سي؟ قتل سي، مړه یې که دواړه مړه که. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې ژوندی یې وسوځوه، څوک چې دا کار کوي ژوندی یې ورته واچوه چې دا کار په دا کار دې ونیوئ، ژوندی یې ورته واچوه، دغسې وسوځوه. صحیح ده؟ خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په مناقبو کې راځي، وایي دی یو ځای تللی و مثال په جنګ باندې، هلته دی هلته مصروف و، یو سړی ګیر کې په لواطت باندې دا کار یې کوئ. په دغه ټیم کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه خلافت و، چټې ورته ولېږي، خط یې ورته ولېږي، ورته ویې ویل چې دا سړی مې دغه دی، دې څه سزا ده؟ سزا یې څه ده؟ ابوبکر رضی الله عنه چې دا خط ولیدی، د خالد بن ولید خط راغلی و چې خط کې دا شی نوشته دی، اصحاب یې خپل راجمع کړل، مشوره یې ځینې واخیستله چې دې ته څه سزا پکار ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې ای حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ، ای خلیفه، الله د دې باره کې د قوم لوط علیه السلام په قوم باره کې الله دا وایي چې خداوند متعالی د ډبرو باران په وکړي او مړه یې کړله، الله ډېر سخت عذاب ورکړی دا خلقو لره. زما رایه دا ده چې دا باید په اور کې وسوځي، ژوندی یې ورته واچوي وسوځوه. نو ابوبکر رضی الله عنه د حضرت علي صاحب دا مشوره غوره کړل، بهتره کړل، په خط کې ورته ولیکله چې دا ونیسه او ژوندی یې ورته واچوه، مړ یې کړه. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې دا خط ورسېدی، چې ویې کتله چې ابوبکر دا مشوره ماته راکړې ده، هغه یې ژوندی ونیوی او ورته یې واچوي وسوځوئ. بعضې علما دا لیکي چې د لوط علیه السلام د قوم سره چې کوم کار سوی و، ده سره هم دغه کار وکړه. پاس غره ته یې وخېژوه یا ښه غاټ دیوال ته یې وخېژوه، د پاسه یې رایله کړه، را کرکنډه یې کړه چې لاندې را شوه بارون په ډبرو یې ووله، د ډبرو باران هم ورباندې وکړه. او بعضې مفسرین علما لیکي چې زنا چې کوم سزا یې ده ته هم هغه سزا ورکړه، چې کومه سزا د زناکاره وي ده ته هم هغه سزا ورکړه. نو دې وجې دا یو مختصره خبره وه چې دا د لوط علیه السلام د قوم کار دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې کار زما په امت کې سي نو بس عن قریبه ده چې قیامت را رواني بیا. دا د قیامت د علامو څخه یو نښه دا ده چې دا کار به ډېر عام وي. دا اوس نن سبا خو دا د علماو، حاکمانو، د قاضیانو دا زور نسته چې یو چاته یو سزا ورکړې وي، دا رقم سزا
چې په عام خلقو کې ټول خلک راجمع کړي وای او دته ور کړی وای سوځولی وای او مړ کړی وای بیا به چا کې به جرأت نه وای چې دا کار به کړی وای چا کې به جرأت نه وای بیا چې دا کار کړی وای نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فاعل او مفعول دواړه څه مکمل څه ختم یک فاعل او مفعول دواړه مکمل ختم قتل یک که غواړئ چې نور نوي دینی معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګینټۍ بټن دباو کړئ